الله چې د کوم سیز په سبب دې زه ګمراه کړم لأزینن خامخا مزین بکم خیسته بکم لهم دې ته فی الارض په ځمکه کې معصیت ګناه یعنی دا کم چا په سبب او ذریعہ چې دی زه ګمراه کړم او لعنتی کړم الله دته د اولاد تبا د زمکه کې ګناهونه چې دا مزین کوم دا ورته خسته کوم نو د ګناکار دا بچی دا ورته خسته او کول معلومیږي او د نیکه کار مو ته ګرانی نو شیطان خدا خبره وکړه شیطان خو دا خبره وکړه چې دې ته بس د ګناه کار چې دې هغه خسته کوم او دا ورته مزین کوم او الله چې کوم د نیکه کارونه دي هغه کې به دې بسرتنګي دا ورته ګرانو ما دا ورته مشکلی نو استعمال ته په خپل ګریوان کې سوچو چې آیا ما ته چې د نیکه مجلس کې هغه ځای کې چې نیکی په کې بیانېږي هغه ځای چې د نیکه مجلسي زما اوستا نیکی په کې سیوا کېږي د نیکه ځای کې هلته کې زه خوشحاله یم او خفه یم او بیا د ګناه یو مجلس دی کېدلی په هغه کې زما څه کیفیت دي نو بس اسانه تله کې سړی دوکاندار ته داسې راته وتله یو تر تکانه کېده او بل تر تاسیس ده نو بس چې برابر دا برابر دی چې کم یو پکې الګ اوسیس پکې کم دی چې سیوا شو اوسیس سیوا شو یا دویم مثال خلک آینه ته شیشه ته خلک ګوري نو دا آینه ته شیشه ته خلک وګوري نو خپل ځان کې چې کم کمی هغه کمی د ځان نه وباسي نو د هر مؤمن لپاره دغه تل او دغه ځان چې دا تل او آینه ده ځان دې اوتلی دې په خپل ژوند په دې آینه کې وګوري چې زما کیفیت کم یو دی زدا هغه شیطان په ملګرتیا کې خوشاله کړه الله په ملګرتیا کې زړه خوشاله کدا الله په معرفت او ملګرتیا کې خوشاله ما نو چې په دې باندې د الله شکر ادا کوم چې الله ستاسو شکر دې چې په دې بندګانو کې دي ما ته توفیق را کړی دی چې ستاسو سره محبت کولو ستاسو سره معرفت کولو کې چې زه خوشاله ما او کنا بل طرف ته د معصیت او د ګناه او د شیطان په مجلس کې راته ځان چې دی خخکاری او خوشاله راته ښکاري او د الله جل شانه د معرفت مجلس کې د نیکه مجلس کې راته زړه چې تنګي هغه کې خپای ما نو زه دې په خپل عمل باندې به توبه او استغفار وباسم زه دې توبه استغفار وکړم په دې باندې چې دا زما د ایمان کمزوري ده شیطان زه په خپل غریب کې راوستم دا کومه خبره چې کله کوم کې چیلنج چې ورکړې وي زه د په دې چیلنج کې راوستم نو چې د دې نه زه خپل ځان راوباسم نو الله جل شانه ته وایي چې دا ګناهونه او دا نافرماني دا مو ته مزین او خولي کما دا مو ته ډیر خولي مزین راځي او چې کوم د ګناه کار دا مو ته راځي او د نیکه کار دا مو ته ګران کما